السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د PSL 2025 حواله سره دا خبر راغلی دی چې د PSL منیجمنت اوس نه د استرالیا سټیو سمتھ تاسو له په تصویر کې هم ښکاري او جو روډ د انګلند چې کوم کلاړي دی د PSL 2025 د پاره ساين اپ کړی دی. مطلب دی په PSL 2025 کې شرکت کوي. اوس دا PSL منیجمنت صحیح فیصله ده کنه په دې باندې ډیټیل سره خبره کوم مکمل دلایل لزه در کوم. اغه نه پس تاسو په کمنټ کې وایي چې آیا داسې کلاړیان په PSL کې شاملول پکار دي کنه. ټول نه پهله ک په سټیو سمتھ باندې زه خبرو کوم د استرالیا چې کوم کلاړي ده تقریبا T20 کیریئر تقریبا چې ختم دی. استرالیا اوس د T20 ورلد کپ سکواډ کې هم نه دی شتل. دا T20 ورلد کپ د استرالیا چې کوم ټیم دی کې سټیو سمتھ نشته راځي. په IPL کې هم د نوم دا پیرانه دراغله دی. اوس هم په ستار سپورت باندې شوګان یا رنج کوي د IPL حواله سره جیم کرکټ حواله سره. مطلب T20 کرکټ نه دی ډیر لری پاتې شو دی یو سو کالو کې. اوس را روان PSL کې بده بیا T20 کرکټ کوي پاکستان سپر لیګ ریپرزنټیشن مکي. نو اوس تاسو مالا وایي چې یو کلاړي چې کله په پیک ټایم کې وي هغه PSL ته نه راځي. لکه پیک ټایم بدل زره چا یاد کم پیک ټایم دا ټایم کې د میکسویل شو, پیک ټایم دا ټایم کې د استرالیا ټریویس هیډ شو, پیک ټایم دا ټایم د استرالیا میچل سٹارک شو, پیک ټایم دا ټایم د استرالیا پیټ کامنز شو. د انګلند پیک ټایم چې کم کلاړیان دي غټ کلاړیان چې هغه لکه مطلب کم چې سیم کورن شو لکه دغه کیټګوري ولا کلاړیان PSL ته نه راځي. خو چې کله د T20 کې ختم شي غټ مثال بدل زه د پولارد درکم جی. پولارد په IPL کې د ممبئی انډین بیټینګ کوچ دی جی او دلته په PSL کې هغه د کراچي کینګ د طرفې سو میچونو کول چې بدقسمتۍ سره هغه میچونه ولا پولارد غټل. د کراچي کینګ ټیم کې داسې یو ینګ نوجوان کلاړو نو چې هغه کراچي کینګ له میچونه غټلیو. اولډ وینټیج پولارد چې کوم هغه راغلو کراچي کینګ ته په PSL کې میچونه غټل. گیم خو کولو خو PSL چې کوم منیجمنت ته ایوي چې بس موږ سره خو پولارد او پولارد از بیک او پولارد چې کوم د PSL حصہ ده او پلاس نو دا رنګ سټیون سمتھ شو یا جو روډ شو کوم چې T20 کیریئر دغه ختم شي دا بیا PSL ته دی راولي. نو بیا PSL ته راتلونه دغه څه فائدہ چې مطلب هغه رنګ گیم نشي کوله, هغه رنګ پرفارمنس نشي ورکوله, هغه رنګ فین فالوینګ نه لري. نو بیا PSL ته راتلو مطلب څه شو؟ لکه یو کلاړي چې دغه پیک ټایم ختم شي هغه بیا تاسو PSL ته راولي. نو بیا فائدہ څه شو؟ مطلب هغه کلاړي تاسو PSL ته راولي چې هغه په خپل کیریئر کې په پیک باندې روان وي, هغه خپل کیریئر کې خفام کې روان وي, نوجوان کلاړي وي. مطلب غټ مثالونه د لمه درکل داسې کلاړیان چې هغه یو نوم لري او هغه لا T20 کرکټ اوس شروع کړی وي. دا نه چې هغه T20 کرکټ نه بعد ریټایرمنټ اخلي او هغه نه پس تاسو هغه د PSL حصہ جوړوي. اوس د لمه دا دلایل درکو تاسو مال وایي چې آیا داسې کلاړیان PSL ته راوستل پکار دي کنه چې دا غي T20 کیریئر الریډي ختم شوی. چې T20 نوم بيخي د خپل ملک چې کم ټیم یې هم په T20 کې نه اخلي. نو داسې کلاړیان به PSL ته راوستل پکار دي کنه او داسې کلاړیانو سره بیا PSL برانډ جوړې دی شي کنه. دا کمنټ را تاسو په کمنټ کې وای دا راي راسل تاسو په کمنټ کې راکړئ. تاسو هم لګ ډیر پويږئ دومره علم راي کرکټ ګورئ نو خامخا تاسو را خپل راي شریک کړئ چې آیا داسې کیټګوري ولا کلاړیان بیا PSL کې شاملول پکار دي کنه. راي ضرور شریک کړئ. ډیر زیات مننه جی. والسلام.